السلام علیکم. بازار ته په درجنو ګاډي راغلل، پمپو ته په درجنو ټینکر راغلل، همده سره سره کوم میډیسن دي هغه راغلل. بازار کې نن سبا داسې شی نشته چې هغه میلاویږي نه، خو بدقسمتۍ سره که یې تا سامانونه راشي، که یې تا پټرول ټینکر راشي یا که یې تا نور ګاډي راشي، هغه په باوجود به هم په رچنار کې کوم د شیانو قیمتونه دي هغه به کم نشي. نن ته وخت پټرول پمپو کې پټرول نه یې اوسې زیات د ایکسټرا روپۍ ورکړي دي، نه دوی ویلوړ دي نه څه، خو هغه په باوجود 330 روپۍ لیټر خرڅېږي. یا همداسې پرچون والا کوم سامان دی هغه رټو کې د 20 یا خرڅېږي، کوم د نه 2 میاشتې یا 3 میاشتې مخکې و یا 1 میاشته مخکې و. همداسې میډیسن دي هغه هم مغو رټو کې خرڅېږي. نو افسوس خبره دا ده چې اخر د مسلمانۍ به رسي کله موږ ته، اخر دا ظلم به ختمیږي کله، یو نوی رسم جوړ شو، بس څه چې به رسي هغه به بس مغه ریټ کې هغه کېږي. چې چاک دی یا چکن دی، که ډایرکټ راشي یا په 2000، که ګوډې ودرېږي یا په 2000، ټوله نقصان چې کوم دی هغه غریب عوام ته دی. یا پټرول ټینکر دی هغې ورځې 17 ټینکر یې راووت، هغه په باوجود 330 روپۍ یا 350 روپۍ پټرول خرڅېږي، دا کوم انصاف دی؟ یا همداسې میډیسن، ځینې میډیسن دي چې هغه خپل ریټ نه د زیات ریټ کې خرڅېږي. که څه دا یو کرایسس نه دا قوم ووتلو، خلک مسالو کې ګرفتار، اوس هم صحیح د شیان به میلاویږي، هر څه به میلاویږي، خو ځینې کسان اوس یا په نانشلي ډېر زیات غورځېدلي دي، هغوی دا شیان نشي اخیستی. خدای ته وکس دا ظلم مه کوئ. خو دویم طرح دا چې په 800 روپۍ لیټر و یا هماغه کرایې، اوس یا هماغه کرایې دي، کرایو کې کمای نه رسي، ټوله بوج چې کوم دی هغه یې په عوامو اچولی دی. دغه ځي دلته کوم بې حسه هغه دي ذمه دار خلک دي، هغوی یا اوسه پورې نه راووتل چیک اینډ بیلنس دپاره، اوسه پورې نه راووتل چې څو کسان ارست کړي، څو کسان ونیسي، د نورو ته هم که سبق میلاو شي. خو نه، یو نوی قانون راوتی دی، یو نوی سیستم جوړ شو، بس کوم زړه ریټونه دي هغه به چلیږي. چاهې پیسې ویر کړي، چاهې ګاډی ودرېدو یا نه ودرېدلو، بس ګاډی رسي مغه ریټ کې هغه کېږي. ګاټې باندې یو سخت ترین جنګ روان دی، دا ټریډ یونین والا یا دا نوره مړه شول ګاټو سې، بس خدای نه لږ وډر شو. ډېرې موقع همیشه دپاره که انجمن دفتر دی، که تحریک صدر کسې، که بل کسې، ټوله به چور چپېرونه هر ګاډي، یو بیا یې ما ګاډی پاتې شو، بل بیا یې ما ګاډی دوره ورځونه ولاړ دی. ایتا ګاډی څه راشي، آیا ایتا ګاډي نه خلکو ته فرصت څه دی؟ یا ایتا کوم ټینکر دی هغه کې خلکو ته پیدا چی دی چې ته په 350 روپۍ لیټر ورکوې؟ بس ماغه قانون یو جوړ دی داسې جنګل والا. سوال درته کوو، لږ د مسلمانۍ خویونه ځوان کې پیدا وکړئ، دغه ظلم مه کوئ. او هغه ذمه دار چې هغه دلته ناست دي، زموږ ټکسونه په لکونو روپۍ خلي، هغوی ته یاد التجا دی لږ راوځئ، دغو په خلاف کاروایي وکړئ.